بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. تیر کال اپریل کې پخوانی حکومت ختم شو او د پی ڈی ایم اتحادی حکومت مخې ته راغی او هغوی دغه جواز ورکه چې تیر حکومت عوام سره ډېره زیات دشمني راغستې را او د عوام په حق کې هغوی سم نه کوي ځکه موږ راغلي وو او موږ به ملک دغه بحران نه وباسو او د هغې ورځ نه تر اوسه پورې یو ورځ هم ګراني کنټرول نه شوه. مسلسل ګراني سیوا کیږي لګیا ده او که موږ وګورو نو دې وخت کې په مارکیټ کې ټولو نه اول که تاسو ځای اوړه اخلی که هلته غوړي اخلی که چینی اخلی که سبزي اخلی که فروټ اخلی که غوښه اخلی هر یو شیز په قیمت کې د تیر کال اپریل نه تر اوسه پورې کم از کم 2 چند اضافه شوې ده او څه شیزونه خو 3 چنده سیوا شوي دي. که مونږ بجلی ته وګورو نو د بجلی یونټ کم چې تیر کال همدغه اپریل کې خواوشا تقریبا دغه 32 یا 33 روپۍ و هغه دې وخت کې 65 روپۍ فی یونټ ته ورسېده. د ګیس په قیمتونو کې 3 پیرې اضافه ځان لا وشوه. بیا که مونږ وګورو تنخواګانو ته نو تنخواګانې ولې چې معاشي صورتحال نشته هغه هم کنټرول نه شوې. ډالر قیمت کم چې تیر کال تقریبا 180 او 190 کې دننه روانو هغه دې وخت کې 290 ته ورسېده او اوس هم کنټرول نه راځي. کنټرول نه بهر دا خبره. تیر کال دوی دغه امپورټ بین کړو او د هغې د وجه نه هغوی خپل دغه چې کوم بل و د امپورټ بل و هغه کنټرول کړ چې ډالر موږ ته پاتې شي. امپورټ بل خو کنټرول کړ خو پاکستان کې دننه د دوایانو قلت پیدا شو. دوایان نه پوره کیږي لګیا دي د هغې قیمتونه هم نه کنټرول کیږي لګیا دي. مسلسل هر یو شیز په قیمت کې مونږ اضافه ګورو لګیا یو او دغه ګراني چې کومه بار بار راغلې ده د هغې ټولو نه زیات اثر به په مسلم لیگ نون باندې پروزي. آصف کرماني صاحب کوم چې مسلم لیگ نون سینیټر هم دی هغوی 2 ورځې وړاندې چې کله د بجلی په قیمت کې یو پیره 93 روپۍ او بیا هغې نه پس 19 روپۍ اضافه وشوه نو هغوی دا وویل چې دغه قیمت کې اضافه زمونږ دپاره یو غټ نقصان کولی شي. مونږ دغه 2 یا 2 نیمې هفتې حکومت پاتې رهی او دې کې دننه که مونږ دغه اضافه واپس ناخلو نو مونږ ته به په عام انتخابات کې نقصان کیږي. د هغوی دغه مطالبه وزیر اعظم شهباز شریف صاحب نه وه خو هغوی صفا انکار وکړه چې مونږ آی ایم ایف سره څومره هم اوس خبرې کړې دي مونږ به هره خبره پوره کوو. مونږ د یو معاهدې نه هم نشو رستو کېدی مجبوري ده ولې چې ملک دې وخت کې یو بحران کې گیر دی او مونږ به دغه کم چې پولیټیکل کیپټل دی دا به بار بار مسلم لیگ نون وی چې مونږ تیر کال نه چې کله نه مونږ حکومت د پی ټی آی نه اغشتې دی اسې خو مونږ ته دا د پی ډي ایم حکومت ښکاري خو ټول بوج به په مسلم لیگ نون باندې راځي او دغه ګرانۍ د وجه نه د تیر کال اپریل نه تر اوسه پورې څومره ګراني هم راله دې نه به ټولو نه زیات نقصان مسلم لیگ نون ته رسي او پولیټیکل کیپټل مونږ دې وخت کې لوز کړی دی. خو په تمه و چې کله مونږ الیکشن ته ځو نو مونږ به حالات کنټرول کړي وي او دا دعوه هم کوله چې د روان کال مارچ نه پس به حالات ښه شي خو هغه حالات ښه نه شو او اوس د هغوی حکومت ختمېدو کې دغه 2 هفتې پاتې دي او حالات ورځ تر ورځه نور هم خرابېږي. انتخابات ته مونږ روان یو دغه ټولو نه پهله مسلم لیگ نون او بیا هغې نه پس اتحادي جماعتونه څوک به څومره نقصان کوي او څه حده پورې به عوام د هغوی دغه جواز ومني چې او حالات ښه نه و ځکه هغوی ګراني کوله. په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره پېښور کې شهید محترمه بېنظیر بھټو وومن یونیورسټۍ پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ چیئرپرسن ډاکټر سمیرا ګل موجوده ده. میډم ډېره شکریه. میډم یو خو دا چې بار بار مسلم لیگ نون دا خبره مني چې او مونږ حکومت واغشته او پولیټیکل کیپټل مونږه لوز کړی دی اسپیشلی پنجاب کې خو هغوی په تمه و چې مونږه څنګه الیکشن رانږدې کیږي مونږ به حالات ښه طرف ته بوځو. حالات اوس ښه نه دي. څه ګڼئ څومره مشکل به وي مسلم لیگ نون دپاره چې کله هغه الیکشن لا راروان چې کوم حکومت ختمیږي او بیا ځي هغه ټایم به څومره ګرانه وي هغې دپاره؟ سمیرا بیبي زمونږ رابطه منقطع شوه. یو ځل بیا کوشش کوو مونږ ډاکټر سمیرا ګل سره هغوی مونږ سره ټلیفون د لارې موجود وو چې ټولو نه زیات نقصان مسلم لیگ نون دا مني چې او مونږ ته به دغه زمونږ پولیټیکل کم کیپټل دی هغه مونږ لوز کړی دی. مطلب زمونږ چې کوم پولیټیکل سرمایه ده سیاسي سرمایه ده خلکو منځ کې زمونږ چې کوم هغه وخت کې یو وقت و چې او دا خلک به راځي او مونږ به بحران نه وباسي مونږ نه هغه چې کوم د خلکو تمه وه هغه مونږ دې وخت کې نقصان طرف ته بوتلې ده او مونږ ته نقصان کیږي
لګیا دی. که صورتحال وګورو نو د حکومت کې دننه ټولې پارټۍ تقریبا انوالو دي. دې کې دننه قومي وطن پارټۍ خپله حصہ هم شته، کاغه نگران کې دا یا فیډرل کې انډایرکټه ANP دا وی اتحادي ده، حکومت کې هیڅ راټیک ته سیټ نشته خو اتحادي ده. یو ځل بیا ډاکټر سمیرا ګل بی موږ سره موجوده ده. میډم څه به وایې چې کوم دغه انتخابات طرف ته موږ روان یو، مسلم لیگ نون دا دعوه لرله چې هغوی به انتخابات سره حالات کنټرول کی او کم چې هغوی تیر کال پولیټیکل کیپټل لوز کړو اب دوباره گین کی. دې وخت کې دغه ګرانی څومره نقصان کولی شي پولیټیکل کمپین کې مسلم لیگ نون دپاره؟ فهیم صاحب ډیره مننه ستاسو د رابللو دپاره. اوس چې کوم موجوده سیاسي صورتحال دی نو هغې ته که موږ د عوامو په نظر باندې وګورو نو په دې صورتحال کې دا الیکشن د یوې پارټۍ دپاره هم که هغه موږ مسلم لیگ نون وګورو او که هغه موږ چې کوم زموږ تحریک انصاف دی که هغه وګورو نو د دواړو دپاره موږ ته داسې کلیر نه ښکارېږي چې د دوی د دواړو بس کلیر اکثریت راشي، ځکه چې د ګرانۍ کوم حالات دي نو هغې عام خلک ډېر زیات متاثره کړ، اسپیشلی چې کوم غریبانان خلک دی او دا ګرانی که موږ وګورو نو د PTI د ګورنمنټ نه شروع شوې ده او وخت تر وخت دا زیاتېږي. نو سیاسي حکومت چې کوم دی د هغوی د ټولو نه غټه ښېګړه عوامو سره دای چې هغوی عوامو له ریلیف ورکوي. د هغه ریلیف په وجه باندې عوام سیاسي حکومت خوښوي، هغوی جمهوریت خوښوي، ځکه چې جمهوریت د هر یو ملک د استحکام دپاره ډېر ضروري دی. نو که چېرې اوس موږ په دې موجوده صورتحال کې وګورو نو چې کوم عوام دي، کوم غریبانان خلک دي، هغوی روز تر روزه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ کېږي. نو په دې کې دا راروان الیکشن چې کوم دی دې کې موجوده حکومت ته ډېره خاص فایده نه ښکارېږي. صحیح. او دا چې کوم نون لیگ اوس ځي او تاسو به دغه تیر 15 میاشتې کتلي چې نون لیگ کله هم څه ګراني راولي نو شهباز شریف صاحب چې اعلان کوي یا اسحاق ډار صاحب اعلان کوي نو ټولو نه پهله تیر حکومت ته بدې ردې وایي. تاسو ګڼئ چې دغه یو بیانیه به عوام واخلي، دا به هلته کیش شي چې موږ خو مجبور وو، دا هر څه خو تیر ګورنمنټ کړي وو. زمونږ چې کوم نن سبا تاسو وګورئ په سیناریو کې نو دا قسمه بیانات چې کوم دي نو دا څه خاص فایده نشي ورکولی، ځکه چې په خلکو کې اوس که موږ وګورو سوشل میډیا دا یا نور څومره هم پلیټفارم دي ډېر زیات شعور راغلی دی په عوامو کې او خلک پوهه دی نن سبا چې زمونږ سیاسي لیډران کوم دي د هغوی څه حکمت عملي ده، هغوی کوم طرف روان دي. نو په داسې کې که موږ دا سیاسي بیانیې وګورو او دا همیشه په سیاست کې کېږي چې یو حکومت چې کوم دی هغه همیشه د خپلو ناکامو ذمهداري چې کوم ده هغه په خپل حکومت باندې اچوي. خو په موجوده صورتحال کې د دوی هغه کامیابي تر کومه حده پورې ده، دوی تر کومه حده پورې څیزونه کنټرول کړل. لکه صرف په دې خو نه کېږي که نه چې دوی ووایي چې دا تیر حکومت یا تحریک انصاف حکومت چې کله راغو هغوی هم ویل چې دا د تیر حکومت هغه چې د هغوی کومې فیصلې وې دا د هغې هغه اثرات دي. چې کوم موجوده حکومت دی دا د هغوی ذمهداري جوړېږي چې هغوی په ماضي کې کومې غلطۍ د نورو حکومتونو نه شوي دي هغوی هغه کنټرول کړي او هغوی عوامو له ریلیف ورکړي. که چېرې دوی داسې نه کوي نو د دې مطلب دا دی چې دوی ناکام دي. صحیح. او دې کې دننه آیا ټول بوج یا ټول ذمہواری به نون لیگ راځي یا تاسو ګڼئ چې پیپلز پارټي هم په ریسیونګ اینډ باندې ده؟ زما چې خپل کم خیال دی په موجوده صورتحال کې که موږ وګورو نو پیپلز پارټي ته د دې نه څه لږه ډېره فایده کېږي، ځکه چې هغه کم تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف کم حکومت وو د هغوی چې کمې پالیسۍ وې هغې په وجه عوامو ته څه نقصانات وشو. بیا د هغوی د حکومت د تلو نه بعد مسلم لیگ نون راغی، د هغې نه بعد هغه ګراني هغه څیزونه نور زیات شو. نو په دې کې فی الحال پیپلز پارټي چې کومه ده نو هغه لږ په سیف هینډ باندې ده، هغوی ته لږه ډېره فایده د دې شته. هغوی د دې کریډټ اخلي چې که چېرې موږ راخلو نو زموږ پالیسۍ چې کومې دي هغه به د دې دواړو نه مختلف وي. صحیح. او که موږ خبره کوو دا پوره PDM نو آیا ټول PDM په دې کې ذمہوار دی یا نه هغوی ځان لا چې الیکشن به هغوی ځان له کوي؟ مولانا صاحب کلیر وې چې دا انتخابي اتحاد نه دی، ANP به هم ځان لهی، جمعیت به هم ځان لهی، پیپلز پارټي هم ځان له ده، نون لیگ هم ځان له دی. نو که دغه الیکشن کېږي نو دا جماعتونه چې بیل الیکشن کوي تاسو ګڼئ چې بیا دا نور جماعتونه ځان د نون لیگ نه سایډ ته کولی شي؟ نو فی الحال چې کوم حالات دي نو په هغې کې خو هم د دوی چې کومې بیانیې دي نو په هغې کې هم داسې ښکارېږي چې دا اتحاد چې کوم دی نو دا صرف او صرف د دې سیاسي مقاصدو دپاره دی او کله چې الیکشن راشي نو په الیکشن کې بیا د هر یوې پارټۍ د خپل ځان دپاره کوشش وي.
صحیح. او کومګل خیبر پختونخوا طرف تراشو دلته نگران حکومت دی او کافی حد پورې دا یو بیانیه اوس ډیولپ شو چې دا نگران حکومت اصل کې هم د پی ډی ایم دی. دا به آیا پی ټی آئی ته ایج ور کوي په انتخاباتو کې درنه کاغه انتخاب کی ساخلی یا نه خاص فرق نه کوي جمعیت مسلم لیگ نون اے این پی دا خپل انتخاب کوي؟ اصل کې ټولې پارټیانې چې کومې دي د دې نه مخکې ما عرض کړه چې کله د الیکشن ټایم راشي نو هر یو سیاسي پارټي چې کومه ده هغوی به صرف او صرف د خپل ځان لپاره کوشش کوي. د پی ټی آئی چې کوم منډیټ دی د پی ټی آئی سره چې کوم سپورټرز دي هغه د هغوی یو خپل بیانیه ده د هغوی یو خپل سوچ دی هغه صرف او صرف هغه سوچ فالو کوي. نو زما په خیال د پی ډی ایم ګورنمنټ چې کوم دی دا موږ نشو ویلی چې دا به پی ټی آئی ته څه ایج ورکړي یا به هغوی څه نقصان ورکړي. صحیح. او که موږ دا خبره کوو چې دغه جماعتونه به اوس تقریبا 15 میاشتې یو ځای په یو ټیبل باندې ناستو یو ځای به ټولې فیصلې کولې او اوس انتخاب طرف ته ځي او یو بل ته بد ردې وایي نو آیا عوام اوس دومره پوه دی چې دا بد ردې ویل دا ارڅه وختي دي یا نه عوام به د هغوی ناره او مقصې ومني؟ چې موږ ګورو کم حده پورې چې موږ خپل ماضي کې وګورو نو همیشه د سیاستدانانو همدغه طریقې کار وي چې هغوی کم د الیکشن ټایم وي نو په هغې کې بیا هغوی چېرې هم یو بل سره اتحاد نه کوي بلکې هر یو جماعت چې کوم دی هغوی د خپل ځان لپاره کوشش کوي. نو اوس چې موږ په دې موجوده صورتحال کې ګورو نو په دې کې عوام په دې څیزونو باندې پوهه دی په خلکو کې لږ ډېر شعور راغلی دی هغوی ته پته ده چې کم ځای کې اتحاد د دوی د خپل ځان لپاره دی او کم ځای کې اتحاد نیشنل انټرسټ لپاره دی. صحیح. او میډم کومونګه تاسو څنګه په خپل پولیټیکل ساينس سره کافي حد پورې لینک هم یې زمونږ په دغه ځای کې دغه کومه بیانیه چې کوم دا هغه هټ زی لکه زیاته خرڅیږي آیا همدغه ډیولپمنٹ والا بیانیه باندې به دې ځله ووټ ورکړی کیږي یا به قومیتي یا مذهب یا کومونګه وګورو دې کې چې اوس دا کومه خبره روانې دي چې د امریکای سایفر راغلی دی یا یهودي لابي په دې کې انوالو ده امریکا انډیا په دې کې انوالو ده دا یو فیکټر هم زمونږه پالیټکس کې دننه راغی. ګورئ فهیم صاحب تر کومه حده پورې چې د بیانیو خبرې دي نو تر اوسه پورې موږ ته نه ښکارېږي چې یوه پارټي چې هم کومه ده هغوی سره داسې یو سنګل پوینټ شته چې هغې باندې موږ وګورو چې دوی به د عوامو رایې بدله کړي دوی به ووټ واخلي ځکه چې څیزونه دومره ډېر منتشر دي چې په هغې کې د یوې پارټۍ سمت چې کوم دی هغه کلیر نه دی. ټول په مختلفو اوبجیکټیوز باندې کار کوي او همدغه اوبجیکټیوز نه هغوی کوشش کوي چې هغوی د عوامو توجه واخلي هغوی د عوامو ووټ واخلي خو یو سنګل سلوګن به د چا هم کار نه کوي. په دې روان الیکشن کې چې څومره سیاسي صورتحال دی او د هغې نه څومره اندازه لګي او هغه کې به ګرانی څومره غټ فیکټري ولې چې 2013 کې دننه د بجلی غټ فیکټر و چې بجلی نه وه بجلی غیبه وه خو 18 کې دننه بیا د هیڅ هم نه و کرپشن هغه ټایم کې یو غټه ناره وه دې ځله ګرانی څومره غټ فیکټر کیدی شي او آیا پبلک به د ګرانۍ په نوم باندې ووټ ورکړي؟ اصل کې پبلک ته کوم وګورو په پاکستان کې میجورټي خلک چې کوم دی نو هغه غریب خلک دي او ګرانۍ نه هغه غریب خلک ډېر زیات متاثر شو زموږ چې کوم ووټ ورکوونکي خلک دي هغه چې څومره حده پورې شوي دي نو د هغه متاثر کېدل به په دې سیاسي صورتحال باندې ډېر زیات اثر انداز کېږي ځکه چې موږ اوس په کلو محلو کې څومره خلک په خپله ګپ شپ لګوي هغه موږ چې ورته سټریټ نالج وایو هغې نه موږ ته دا اندازه لګي چې خلک بالکل هم د دې ګرانۍ په وجه باندې د موجوده حکومت په فیور کې نه دی او هغوی صرف او صرف دا خبره دي چې موجوده حکومت راغلی په دې پوینټ باندې هغوی د دې وجې نه تحریک انصاف سره اختلاف و چې تحریک انصاف پالیسیز چې کوم دي هغه د عوامو دپاره سوټیبل نه دي نو آیا که د هغوی پالیسیز د عوامو دپاره سوټیبل نه دي نو بیا دوی څه وکړل دوی خو مزید فیل کړو که موږ په دې موجوده صورتحال کې وګورو نو د دې فیل کېدو نه بعد موږ ته نه ښکارېږي چې دوی به داسې څه خاص کامیابي حاصله کړي. نو میډم یو عام کس چې کله ځي او بیلټ پیپر ته ګوري او ووټ اچوي هغه سره آپشن څه پاتې کیږي ولې چې 14 میاشتې اول هغه پی ټی آئی وکړه هم ناکامه وه او دا 13 پارټۍ هم ناکامه دي نو څه ګڼئ چې کومه خبره کیدی شي چې په هغې باندې بیا دا خلک ووټ ورکړي؟ موږ چې کله وګورو نو زموږ څومره چې دا دیهاتي علاقې دي څومره دا لري علاقو والا خلک دي دغه ځای کې همیشه شخصي ووټ چې دی هغې کار کړی دی خلک شخصیت ته ګوري کم یو ایم این اے کم یو ایم پی اے چې د خپلو عوامو دپاره کار کوي بیا د هغوی پارټي نه میټر کوي خلک بیا هم هغوی ته ووټ ورکوي
بادل هم زیات چانسز دادي چې کوم خلکو په خپل خلکو کې کار کړی دی دا هغه خلکو پارټي نه میټر کوي هغوی ته به هغه خپل شخصي ووټ ملاوي. او چې کوم دا مسلم لیگ نون دی وخت کې خبره کوي چې جی مونږه نواز شریف صاحب واپس راځي او هغه به کمپین کوي تاسو ګڼئ چې د هغوی واپسي به دغه ګرانۍ چې کوم نقصان دی هغه به بیا پوره کړي؟ زما چې خپل خیال دی او چې موږ کوم حالاتو ته ګورو نو په دې کې په دومره لږ وخت کې د عوامو ته چې دومره غټ نقصان شوی دی یو کمپین چې کوم دی د یو چې موږ وایو پولیټیکل پرسنالټي د هغوی کمپین په دا دومره غټ نقصان پوره نه کوي. صحیح. او میډم که مونږ 2018 انتخابات ته وګورو نو پای باندې کافي اعتراضات وو ولې چې په هغې کې صرف یو پی ټی آی هی وه چې هغې دغه انتخاب منل باقي ټولو د هغې انکار کو چې مونږ دا نه منو. مسلم لیگ نون ټولو نه زیات هغوی ته مشکلاتو انتخاب کولو کې. اوس که چرې دې انتخابات کې دننه هم همدغه صورتحال جوړیږي چې یوې پارټۍ ته بیا هغسې سپیس نه میلاویږي او نورې پارټۍ بیا الیکشن کوي نو تاسو ګڼئ چې دا انتخابات به هم بیا مونږ ته همدغسې تنازعاتو منځ کې ګیر ښکاري؟ بالکل که چېرې داسې وشو نو موږ چې څومره موږ په تاریخ کې کوم څیزونه کتلي دي نو لږ یې داسې چې هم هغه تاریخ په دوباره کېږي او هماغسې چې کوم پارټي ته فایده وشي هغوی به ایکسپټ کوي او چې کومو ته نقصان وشي نو هغوی به هم بیا هغسې په تنازعاتو کې وي او هماغسې مسایل به پیدا کړي. نو پولیټیکل سټیبلټي به څنګه راځي بیا؟ پولیټیکل سټیبلټي که موږ په موجوده صورتحال کې وګورو نو هغه بالکل سرټن نه ده مکمل انسرټنټي ده او د وخت نه مخکې موږ د دې باره کې بالکل څه خبره نشو کولی چې کوم سیاسي جماعت راشي نو د هغوی په وجه پولیټیکل سټیبلټي راتلی شي. په سیاست کې به دا مسلې رواني بیا چې کوم پارټیز راشي هغوی سره اختیار وي هغوی په حکومت کې وي بیا د هغوی هغه پالیسیز هغه ډېر زیات میټر کوي چې هغوی څنګه طریقو سره هغه معاملات چې کوم دی هغه سلجاوي. صحیح. نو دا بیا د دوی په هغه سیاسي فهم باندې منحصره ده چې دوی به خپل سیاسي بصیرت څنګه استعمالوي. او چې کوم موږ هره خبره کې پالیټکس اکنامکس سره لینک کوو نو بینګ ا سټوډنټ اف پولیټیکل ساينس تاسو ګڼئ چې آیا دا ضروري ده اکنامک سټیبلټي دپاره پولیټیکل سټیبلټي؟ بالکل ضروری ده جی د اکنامک سټیبلټي تصور موږ نشو کولی د پولیټیکل سټیبلټي نه بغیر چې څومره پولیټیکل سټیبلټي نه ده راغلی زموږ په ملک کې خلک سرمایه کاري نشي کولی زموږ ملک ترقي نشي کولی چې زموږ ملک ترقي نه کوي همدغسې خلک به منتشر وي خلک به چرې هم په یو پوینټ باندې نه راځي چې کله موږ اکنامیکلی سټیبل شو نو دا اکنامک سټیبلټي به موږ اتومیټیکلی پولیټیکل سټیبلټي طرف ته ځو. پی ټی آی چرته ګوره آیا هغه به په اسانۍ باندې الیکشن کې حصه واخلي یا د 9 مئی چې کوم بوج پای باندې پروت دی هغه به نقصان کوي هغوی ته؟ نو فی الحال که موږ وګورو نو د 9 مئی چې کوم بوج دی نو هغه هغوی له نقصان ورکوي او بیا باقي څیزونه خو به روان مستقبل کې پتې لګي ډېر نقصان به ورکوي لږ نقصان به ورکوي دا اوس موږ قبل از وخت نشو ویلی. ډیره مهرباني ډاکټر سمیرا ګل بی بی چیئرپرسن پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ شهید محترمه بنظیر بھټو وومن یونیورسټي پېښور او څنګه هغوی خبره وکړه چې که تاسو اکنامک سټیبلټي غواړئ نو واحد طریقه د هغې پولیټیکل سټیبلټي ده او دې وخت کې پاکستان کې پولیټیکل سټیبلټي نشته دی. هغوی دا هم یاره څرګنده کړه چې کم صورتحال دی کم د پارټیانو حال دی نه لګي چې یوه پارټۍ به دې نه ډېره په اسانۍ باندې کامیابه شي. روان الیکشن نه پس هم پولیټیکل سټیبلټي او دا پولیټیکل سټیبلټي ګرانېدل مطلب چې زمونږ معاشي صورتحال به نور هم خرابېږي ښه کېږي به نه خو که پولیټیکل سټیبلټي راله کوم جماعت هم راغی که هغه نون لیگ راځي که هغه پیپلز پارټي یا پی ټی آی راځي چاله هم عوام ووټ ورکه او هغه حکومت ته راغې نو هغوی سره بیا 15 کاله مینډیټ کوم چې د ایوان مینډیټ دی خو چې هغه بیا فل فلیج هغوی سره سپورټ وي چې هغه الیکشن طرف ته چې کله 15 کاله پس ځي چې بیا ډیولپمنټ په نوم باندې ځي. کافي حیرانتیا خبره چې زموږ 13 واړه انتخابات په بیل مینیفیسټو باندې شوي دي. 2008 کې آمریت خاتمه دا یو بنیادي نقطه وه ټول جماعتونه هم په دې باندې وو او هر چا دا وی چې موږ به پرویز مشرف نه دغه وردي کوزو هغه به دا سیټ خالی کوي او پیپلز پارټۍ پای باندې ووټ واغشته نون لیګ هم پای باندې واغشته. 2013 کې مین نقطه همدغه وه چې زموږ دې وخت کې کم توانایي بحران دی موږ به د هغې نه خلک راوباسو او هغې باندې خلکو بیا ووټ هم ورکړه نون لیګ راغه. 2018 کې بیا بیانیه بدله شوه او پی ټی آی بیانیه راوړه چې موږ به کرپشن ختمو د ملک کې د کرپشن خلاف موږ له ووټ راکې 2 نہیں 1 پاکستان په نوم باندې هغوی ووټ واغشته
او بیا هغې نه پس مونږ وکتل چې هغې ته ووټ میلاو شو او اوس به ګرانۍ حوالې سره وي لکه درې انتخابات زمونږ درې بیل بیل نارې او دا به بیله ناره وي هر انتخابات دپاره پاکستان کې یو نوې مسله مخې ته راشي او بیا مونږ نه زړه مسله په ځای باندې پاتې شي یو وړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو د پشکال بارانونه شروع دي او یو خواته خو هغې سره موسم ښه شي خو بل خواته بیا د هغې نه د سیلاب خطره هم مخې ته راځي پېښور ته ډبل سایډډ یو خو دا چې کوم دریای کابل تیر شوی دی ورسک سایډ نه هم د سیلاب خطره ده بیا زمونږ سردریاب سایډ نه هم د سیلاب خطره ده او بیا بوډنۍ ناله کې هم د سیلاب خطره ده یو سایډ دا دی او بل خواته زمونږ خاریې ته هم ولې چې نکاسه سیسټم شته دی نه او زمونږ اربن فلډینګ خطره هم ده نو پېښور ته ډبل خطره دی وخت کې مخې ته راغلې ده چې پېښور کې دوه قسمه سیلاب مخې ته راتلی شي چترال ډېر زیات د سیلاب نه متاثره شوی دی په خیبر پختونخوا کې په څلور ورځو کې 15 کسان دغې بارانونو او سیلاب د وجه نه او مختلف قسمه واقعات د وجه نه مړه شوي دي او سره 14 کسان جوبل شوي دي چترال کې صورتحال څه دی او آیا هلته کې دا مسله به اوس پرمننټ وي همیشه به وي ولې چې 10 کالو کې څلور پیرې هلته دغه سیلاب راغلی دی او هر ځله هلته په غټه پیمانه تباهي شوې ده په دې څه به خبره کوو د وخت کې موږ سره سینئر صحافي پېښور کې د اردو نیوز سینئر کورسپونڈنٹ فیاض احمد صاحب موجود ہے فیاض صاحب بہت شکریہ فیاض صاحب یہ اب ایک روایت سی بن گئی ہے کہ جب بھی جولائی کا مہینہ آتا ہے مونسون بارشیں آتی ہیں تو سیلاب چترال میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ سڑکیں بھی بہا لے جاتا ہے وہاں پہ گھروں کو نقصان ہوتا ہے لوگوں کے مال مویشی سیلاب میں بہہ جاتے ہیں یہ کیا روٹین بن گئی ہے وہاں پہ کوئی اس کا حل تلاش نہیں کیا جا رہا یا اس کا حل ہے ہی نہیں زمونږ رابطه منقطع شوه یو ځل بیا رابطه کوو فیاض صاحب سره فیاض احمد صاحب هغوی سینئر کورسپونډنټ دي د اردو نیوز او په خپله د هغوی تعلق هم چترال سره دی نو هغوی د چترال حوالې سره ډېر ښه طریقې سره انالیسس هم راکولی شي او دغه صرف چترال نه دی چترال نه پس هغه سیلاب راځي او بیا مختلف علاقې هم هغه افیکټ کوي که مونږ وګورو نو سوات هم دی نه متاثره وي بیا د سوات نه پس د اوبه لاندې راځي ملکنډ ته او بیا چارسدې سایډ ته مردان هم متاثره کوي ټول علاقې متاثره کېږي نوښار ته اوبه راځي او اټکه پورې دغه اوبه روانې وي تقریبا په 9 ځایونو کې د سیلاب الرټ هم جاری شوی او پېښور ته هم الرټ جاری شوی دی چې دلته کې د اوبو مسله کیدی شي سیلاب مسله دلته هم مخې ته راتلی شي او خیبر پختونخوا دغه چې کومې علاقې دي د هغې دپاره اوس د ډپټي کمشنرز ته دا انسټرکشن جاری شوي دي چې د هغوی په یو خو به هغوی هلته کې څومره هم مشینري پکار ده هغې تیاري کوي بل خواته ګلګت کې لینډ سلایډنګ شوی دی هغې هم غټ نقصان کړی دی او زمونږ دغه غریزه علاقې که هغه چترال دی که هغه سوات دی که هغه کوهستان دی هلته کې هم د لینډ سلایډنګ ډېره زیاته خطره وي او د لینډ سلایډنګ د وجه نه هلته هم موږ ته یو ډېر غټ نقصان مخې ته راځي نو خیبر پختونخوا دغه علاقو کې دننه د سیلاب صورتحال ولې نه کنټرول کېږي لګیا دی او ولې موږ هر ځل عمده صورتحال ګورو چې سیلاب وي او بیا هغې نه پس موږ الرټ جاري کوو خلکو ته موږ سامان رسو کمبلې رسو خو هلته صورتحال کنټرول کېږي نه که موږ هلته صورتحال وګورو نو مسلسل خرابېږي یو ځل بیا فیاض صاحب موږ سره دی فیاض صاحب یہ جو صورتحال چترال کی سامنے آ رہی ہے 10 سالوں کے دوران 4 مرتبہ وہاں پہ بڑے سیلاب آ چکے ہیں کوئی حل نہیں ہے چترال کے سیلاب کا یا حل ہے لیکن ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ فہیم صاحب آپ نے مشرق ٹی وی میں اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا چونکہ یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اس کو ہم بہت ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نہ صرف حکومت بلکہ جتنے بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں کلائمیٹ چینج کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں ہوتا اور جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس کا حل ہے حل تو ہر مشکل کا حل ہوتا ہے اور حل نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں پر صرف ایک نوٹیفیکیشن پر اکتفا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آرام سے سو جاتے ہیں تو اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چترال کوہستان شانگلہ سوات اور دیگر ایسے پہاڑی علاقے ہیں وہ شدید متاثر ہیں چترال ان میں سر فہرست ہے اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جولائی سے اگست کے مہینے میں اسی طرح فلش فلڈ آتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے سیلاب آتا ہے طغیانی آتی ہے ہزاروں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے اگر 10 سالوں میں دیکھا جائے ہزاروں میں ان کے مکانات شامل ہیں اس میں اس صرف ایک سال کا اگر عدد و شمار آپ نکالے تقریباً کوئی 210 سے زائد جو ہیں وہ گھر صرف منہدم ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے
ہر سال جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے، گلیشیئر پھٹتے ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کو روکے گا کون؟ اس کے لیے حفاظتی اقدامات کون کرے گا؟ ایک جو ہے اس کے روک تھام کے لیے کون کرے گا؟ آگاہی کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے ان ڈپارٹمنٹس کو۔ پی ڈی ایم اے صرف جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیتا ہے، اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے اللہ، لیکن پی ڈی ایم اے کی یہ مینڈیٹری اس میں یہ آتا ہے کہ جو اب تک پی ڈی ایم اے نے ریسرچ کیوں نہیں کیا؟ ریسرچ پیپر ان کو کم سے کم کرنا چاہیے کہ آخر وجوہات کیا ہیں، اس گلیشیئر پھٹنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایسا بالکل نہیں کیا جا رہا، صرف انتظار کیا جا رہا ہے ہر سال ایک سانحے کا، کہ اس سانحے کے اوپر پھر اگلے سانحے کا انتظار کیا جاتا ہے، اگلی آفت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آفات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن انسان اس کے روک تھام کے لیے یا اس کے نقصانات کو منیمائز کرنے کے لیے، کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات ضرور کرتا ہے، لیکن ہماری حکومت کی جانب سے یا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو وزارت ہے وفاق میں کلائمیٹ چینج، اس کی جانب سے ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فیاض صاحب، یہ ہر بار جیسا ہم ذکر بھی کیا، ہر سال یہ خبر آتی ہے کہ اپر اور لوور چترال کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ کیوں منقطع ہوتے ہیں؟ ایسی کون سی سڑک ہے جو ہلکا سا پانی آتا ہے اور سڑک بہا کے لے جاتا ہے؟ پورا گلیشیئر جب پھٹے گا تب پھٹے گا، لیکن ہلکی سی طغیانی سے بھی وہ سڑک جو ہے وہ ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ کیا ایک ہی سڑک ہے اپر اور لوور چترال کی، اور وہ اتنی ناقص ہوتی ہے کہ وہ ایک سیلاب یا ایک جو پانی آتا ہے، ایک ہی اس کا ریلا، اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سڑکوں کا جو حالت زار ہے وہ ہم گزشتہ 75 سالوں سے وہی ہے۔ ہم ابھی بھی اپر چترال میں پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں، وہی سڑک ہے، اور ہر سال جو ہے اس کے لیے انالات ہوتے ہیں فنڈز کے، لیکن اس پر کام نہیں ہوتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ہی سڑک ہے، ایک ہی مرکزی شاہراہ ہے، اس کے ذریعے ہی لوور چترال سے اپر چترال جایا جاتا ہے، اور یہ کنیکٹنگ اس بیچ میں کچھ رابطے پلز ہیں، اس کے علاوہ کچھ بریجز وغیرہ بھی آتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ تو نہیں، ابھی ویڈیو اگر آپ دیکھیں فہیم تو اس دفعہ پانی کا جو لیول تھا وہ بہت زیادہ تھا، پانی کی سطح جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا، لیکن اللہ نے خیر کر دی کہ وہ شام سے پہلے ہی صبح صادق کے بعد جب وہ پانی کا وہ زیادہ ہوا تھا، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی وہ پانی کے لیول کم ہوا۔ اگر نہ ہوتا خدا نخواستہ تو نقصانات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، پانی کے لیول بہت زیادہ تھے۔ اس لیے یہ کاری کا ایک مقام ہے، وہاں پر یہ جو سڑک ہے وہ دریا میں ڈوب گئی، اور اس کا جو کافی حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، واسٹ اوے ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آر سی سی جتنے بھی پلز ہیں ہمارے اپر چترال کے لیے، وہ بھی جو ہے دریا برد ہو چکے ہیں۔ تو کوئی اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے؟ اسی روڈ کو دوبارہ بنایا جائے گا اور دوبارہ وہ سیلاب آئے گا اس کو لے جائے گا؟ ان کے الٹرنیٹس بالکل ہیں۔ آپ کی بات، آپ کا سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کافی ریسرچ ہو چکا ہے، ہمارے پاس ماڈلز موجود ہیں گلگت بلتستان میں۔ آپ جائیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ایریاز ہیں، وہاں پر بھی فلیش فلڈ آتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے لیے متبادل ایسے کنیکٹنگ برجز بنائے گئے ہیں، ٹنلز بنائے گئے ہیں، اور کچھ ایسے ان کی کمیونیکیشن سسٹم ہے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ امپلیمنٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی اس طرح کے فنڈز جو ہے وہ مختص کیے جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ خرچ نہیں ہوتے، لیکن وہی بات کہ سنجیدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اس طرح سنجیدگی کا، جیسے کہ لواری ٹاپ کا آپ کو پتا ہے، لواری ٹاپ پہ کتنے حادثات ہوتے تھے، گلیشیئرز آتے تھے، لیکن لواری ٹنل کے ذریعے اب کتنی آسانی بنا دی گئی۔ اس طرح ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن اس پر کام نہیں کیا جا رہا۔ اب وہ پرانے جتنی سڑکیں ہیں وہ پانی آ جاتا ہے، پانی کی وجہ سے مزید ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو آپ یہ دیکھیں کہ 6 سے 7 گھنٹہ پیدل سفر کر کے اپر چترال سے ایک شہری جو ہے وہ لوور چترال آتا ہے، پیدل سفر کرتا ہے، اس کو گاڑی بھی نہیں ملتی، جگہ جگہ پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ ہو چکی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے چترال کی اس وقت، اور اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ آواز اٹھائے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس وقت جو سیلاب آتا ہے یا فلڈ آتا ہے تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اشیاء خوردنوش کی بھی کمی ہے۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں وہاں پہ؟ آیا کھانے کی چیزیں پوری ہیں؟ اگر پوری ہیں تو کیا ان کے ریٹس کنٹرول ہیں یا نہیں، وہ بھی پھر مہنگے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں وہیں اس طرح کے صورتحال میں ڈیفینیٹلی یہ تو ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں یا شارٹ ہو جاتی ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ ابھی وہاں پر تقریباً یہ 5 سے 6 دن ہونے والے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ لوور چترال سے جتنی بھی گاڑیاں جاتی تھی، یہ واحد سڑک ہے جس کے ذریعے ہم جاتے ہیں آگے، تو اب وہ بھی بند ہیں اور گاڑیاں مال بردار گاڑیاں نہیں جا سکتی، ٹریفک معطل ہے، جس کی وجہ سے اب گنی کا جو علاقہ ہے، اپر چترال کے جتنے بھی دیگر جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر اس وقت صورتحال پیدا ہو رہی ہے بحران کی، اور خدشہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح یہ سڑک نہ کھلی تو مزید بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے بات کی کہ قیمتیں بڑی، فی الحال تو ڈپٹی کمشنر ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ تو کنٹرول کر رہی ہیں، کچھ جگہوں پر اس طرح شکایت ہوئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن اوور آل اگر صورتحال دیکھیں چترال میں اس سے صورتحال نہیں ہوتی ہے عموماً، اور وہاں پر جو لوگ ہیں یہ تاجر برادری وہ اس صورتحال میں
جو ہے وہ عوام کو لوٹنے کے بجائے ان سے تو فیاض صاحب اگر 6 دن سے سڑک بند ہے اور کوئی مال بردار گاڑی اوپر نہیں جا سکتی، اوپر سے شہری کو 7 گھنٹے پیدل سفر کر کے نیچے آنا پڑتا ہے، تو کتنا سامان اوپر سٹاک ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے پورا ہو؟ اپر چترال میں کتنا سامان پڑا ہوگا؟ دیکھیں اب جو سوال اس میں یہ میں کہوں گا کہ اس وقت جو بنی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر جو ہمارے بات ہوئی لوگوں سے، انہوں نے یہ کہا کہ خوراک کے بحران کا خدشہ ہے، کیونکہ وہاں پر مین ہیڈ کوارٹر ہے یا اپر چترال کے دیگر گاؤں سے لوگ وہیں سے آگے خریداری کر کے آگے جاتے ہیں، یا پھر لوور چترال آتے تھے۔ اب لوور چترال تو آ نہیں سکے، اس لیے بنی سے جتنا سامان ہو سکتا تھا وہ تو لے گئے، لیکن اب دوبارہ جب آنے کے لیے یا ان بازاروں کے لیے یا ان علاقوں کے لیے جو سپلائی ہوتی تھی وہ مال جو ہے ابھی بازار میں یا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے اپر چترال کی، جس کی وجہ سے اب ضلع جس کی وجہ سے اسی لیے چیف سیکرٹری جب وہاں پہ گئے تھے انہوں نے ہنگامی طور پہ کہا تھا کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹوں کے اندر یہ سڑک کو کھول دی جائے ٹریفک، لیکن ابھی تک وہ ٹریفک نہیں کھلا۔ اگر یہ 1 آدھ دن اور لگ جاتا ہے اس میں تو آپ صورتحال کا اندازہ لگا لیں کہ بنی یا اس کے علاقہ جو اپر چترال کے دیگر گاؤں ہیں وہاں پر کیا صورتحال پیدا ہو۔ اور وہاں پہ اب آگے صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کیا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن مزید بارشیں ہوں گی، تو چترال میں پھر کیا صورتحال ہوگی؟ چترال میں آلریڈی 15 اگست تک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور جتنے بھی نشیبی علاقے اس کے ساتھ ساتھ وہ مکانات جو کہ برساتی نالوں کے قریب ہیں یا دریا کے قریب ہیں ان کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ منتقل ہو جائیں جہاں پر پانی یا سیلاب کا خطرہ نہ ہو۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان لوگوں کی ان کے پاس ایک مکان ہے یا کہیں نہیں جا سکتے، مجبوراً وہیں پر ہیں، اس لیے جو ہے الرٹ تو ہے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کہا گیا ہے تمام ٹیموں کو، لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے، کیونکہ آلریڈی اپر چترال میں کلاف ایونٹس آتے ہیں، یعنی گلیشیئر پھٹنے کے جو وہاں پر ایونٹس بہت زیادہ آتے ہیں، اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو خدا نخواستہ اس دفعہ سیلاب کا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ لیول زیادہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے لوور چترال کو کافی نقصان ہوگا۔ بہت بہت شکریہ فیاض احمد صاحب او سنگئی خبر اوکڑا چیف سیکرٹری صاحب راغلے ہو دق یو سڑک تے اپر اور لوور چترال مینس کی هغه د وخت کې منقطع دی او ورځ وشوي چې هغه سړک دوباره نه دی کنیکټ شوی او د ورځو کې دننه څومره سامان اپر چترال بونی کې او هغه الته کې اوس ختمېدو طرف ته دی او د خوراک بحران خطره شته، څومره خلک په اپر چترال کې اوسیږي هغوی سره بیا د خوراک دپاره هېڅ هم نه بچ کېږي. بل خوا ته چیف سیکرټري صاحب راغلی 48 घंटों کې 48 घंटों کې دننه سړک بحال کوي کم دی کله بحالی د چیف سیکرټري حکم نه پس هم دا حل دی، نو بیا د چترال خلک او مونږ چاته وجاړو څوک به دې کې کار کوي، دا یو غټه سانحه ده چې مونږ الته حکم خو جاری کو الرټ جاری کو غټ غټ خبرونه مو لګي خو بیا تپوس نه کوو، نو دا یو درخواست دغه پلیټ فارم نه ندیم اسلم چودھری صاحب ته چې چیف سیکرټري صاحب ستاسو حکم و په هغې عمل درآمد نه شوی او الته خلک دې وخت کې لوږې سره مخ کېدی شي او الته یو ځل قحط مخې ته راغی نو بیا به کنټرول کېږي نه، نو په وخت دې دپاره کارونه پکار چوشي پی ډي ایم اے خپل وس کوي سامان لیږي الته رسیم خو لاره بنده ده، نو سړک چې کله پورې بحال نی بره هغوی ته خوراکي مواد نشي رسېدی. یو وړه شنته مخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د خیبر پښتونخوا پبلک سروس کمیشن لخوا یو رپورټ مخې ته راغلی دی او هغه دا وایي چې کله مونږ ګریډ 17 یا د هغې نه بره څومره هم سیټونه دي هغې دپاره مونږ اشتها ورکوو د اتر هم ګریډ 17 وي د هغې دپاره چې کله امیدواران راځي او ټیسټ ورکوي نو هغوی ته بنیادي معلومات نه وي، هغوی ته هېڅ پته نی چې هغوی ټیسټ د څه شیز ورکوي، ډیګري خو هغوی سره په لاس کې وي خو زیاتره هغوی سره بنیادي معلومات بالکل هم نه وي او چې څومره خبرې کوي اکثر لا دروغ هم وایي. په میټینګونو کې چې کله د هغوی انټرویوز کېږي انټرویوز کې هغه ته تپوس کوي ته اخبار وایي او زه بالکل اخبار ریډ کوم خو هغه ته د کرنټ سیناریو هېڅ اندازه نه وي، انګلیش کې نه خو هغه په ګرامر پوهېږي نه په پروناونسیشن پوهېږي او نه په سینټیکس باندې پوهېږي
پوهیږي نه د اردو ژبې استعمال باندې پوهیږي نه د انګریزي باندې پوهیږي خو ډیګري هغه سره په لاس کې وي او دا زمونږ د تعلیمي معیار یو آینه ده هم موږ ته ښیي چې زمونږ تعلیمي معیار څنګه دی بیا موږ وایو چې د بل هلک خو بي ایس کړی دی ایم ایس کړی دی پی ایچ ډي یې کړې ده او نوکري ورسره نشته نو هغه ډیګري د څه کار چې کله هغه له هغې ډیګرۍ نه پس کار نه ورځي زمونږ دغه تعلیمي نظام دومره کمزورتیا ولې ده او ولې مونږ آخر دې حد ته رالو مونږ سره دې واقع ټلیفون د لارې ډاکټر شاه عالم صاحب موجود دی سابقه د فپواسا مشر هم دی خیبر پختونخوا کې او ماهر تعلیم هم دی ډاکټر صاحب ډېره شکریہ شاه عالم صاحب اول خو په دې پوه کې چې تاسو پوره عمر په دغه یونیورسټیانو کې تیر که تاسو ته به زوړ نظام هم یاد دي تاسو ته بي ایس نظام هم یاد دی نوی نظام هم راشي وجه سره چې هر نوی ورځ سره زمونږ تعلیمي نظام پستی طرف ته روان دی ډیره مهرباني تھینک یو سر دا تاسو ډیر بنیادی سوال تاسو کوم یقینا چې تعلیم ډیر یعنی په زوال طرف ته روانه موجوده چې کوم تاسو کم شکایت دي کمپلینټس دي د صوبایي پبلک سروس کمیشن نه یا فیډرل کمیشن نه جی جی د دې چې ملټیپل وجوهات یعنی دا چې یو کانکریټ وجه څوک نشي خیالای بلکې دا د 18 ایئر سکولینګ چې کوم پورا تاریخ ته دا هغه باندې ډیپند کی یو خو زمونږه کتا سو زوړ سیستم چې موږ د کنونشنل وایو او یو د سیمستر سیستم وایو جی نو دې کې چې په خوا به تعلیم چې کم دی یعنی خصوصا هایر ایجوکیشن دا اټانومي ورکړي او حکومت نو گورنر صاحب په صوبې کې یا د مرشلا گورنر او یا په سویډي نو په ټول پښتونخوا کې سرور یونیورسيټي وي جی درې پېښور کې یو ګومل کې نو گورنر صاحب په سلو پروفیسورانو کې په 200 کې ټاپ 3 کې یو کس سلیکټ کو او نو ایڈمنسټریټیولی ټول خپل چې کم دی غیز دلچسپي نه غیب تعلیم تحقیق ریسرچ سره کارو او چې کوم واقعي مشران وو ان ریل سنس درې کسانو پاکي په وکس وای چانسلر شو نو دې کې وو غي پوره توجه په خپل تعلیم نن زمونږ بدقسمتي ده چې صوبې کې 33 یونیورسيټي یعنی درې باندې دیش یونیورسيټي جوړې شوې دي او جی خو د دې ټول درې وړي یونیورسيټي د 33 یونیورسيټي وای شهران د یو سیکشن افسر برابر 98 نه لري بالکل صوبایي لحاظ سره او جی ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ جی زبردست په بجٹ کا خبر وشي نو فیڈرل گورنمنٹ کی جی 15 کاله مخکې چې کوم بجٹ وو نن دا غي په نیم پاتې دی بجې دا چې 15 کالو کې دا یعنی 100% انکریز شوی وای نو هغه 118 ارب روپۍ بجټ په 2018 کې او جی او نن د 70 او د 75 ارب منځ کې چې پروجیکټ نه وبسي او جی بالکل کرنٹ سائیڈ 66 بلین دی ایگزیکټلی نو زه کوم چې دا چې کوم تعلیمي زوال زمونږ روان دي کې د حکومت ډیر مضبوط لاسونه دي بل تاسو یو وګورئ د 13 یو کال نه زمونږ په پښتونخوا کې نه یونیورسيټي وي څنګهران سیټونه خالي شوي دي چې پاکه څوک ایکټینګ ناشته دي څوک مطلب د رجسٹر د چارج ورکړي دا غریبان په هغه سیستم نه چې نه پوهیږي او جی یونیورسيټي بار چې کوم د انټرویو گورنر صاحب یا سیکریټری هایر ایجوکیشن ټایم فیس کی او پاسپورت شي یعنی د حکومت د مداخله ډاکټر صاحب دا چې کوم زمونږ نوی سیستم راغی د بی ایس والا سیمستر سیستم اول به انول سیستم او اوس بی ایس راغلی دی د بی ایس سره تعلیمي معیار ښه شوی دی یا دا زوال پذیر شو ولې چې سکینډل هم ډېرې زیاتې مخې ته راغلې چې ټیچر سره ډېر زیات اختیار راغی اوس چې کوم دا باولپور نه هم سکینډل مخې ته راغی 5,500 جنکو والے سره په خیبر پختونخوا کې هم بلاشي رپورټ شوي دي نو د ټیچر لا دومره اختیار ورکول یو خواته لږ په دې خبره وکړئ او بل خواته آیا سیمسټر سیستم تعلیم خک او که خراب ہے کا د بی ایس سیستم باندې تاسو کوم سوال دی بنیادی بی ایس سیستم کې هیڅ یعنی بذات خود بای اټسلف په سیستم کې هیڅ قسمه خامی نشته خو یو نقصان د حکومت ته پالیسۍ نه وشم چې کالجونو هم بی ایس سیستم اناونس کوي هم اناونس کو بالکل بالکل دا ډیر یعنی غټ پوینټ دی که تاسو دا نوٹ کړئ او کالج کې چې کوم ټیچران بی ایس پڑھاوي ای په خپل تعلیم ایم اے دی هغه نه دی زیات کړی وي او یونیورسيټي کې بیا وته وي ته بل لیکچرر او کبر ازینو پی ایچ ڈی بکې پیپر پبلش کې ایکسپیرینس بويستا التدا شرط دی بل چې دې سره کتا سو په دې لږ جوړ نظر کوي مونږ په یونیورسيټي کې ټیچینګ کوو او مونږ ته کالج سیستم هم معلوم دی مونږ د چا بد نه وایو په کالج کې خو نو د لیبارټري سیستم ډیولپ شوی بالکل بالکل نو د ریسرچ یعنی اهم داسې چا مخ پر تک کړی نو په کالجونو کې چې تاسو هم ډیر یعنی د کالج نن سب د ګورنمنت کالج وسره کالجونو د 10,000 او د 4,000 منځ کې داخله ده بالکل او جی او بیس هغه د بیس کې او زمونږ یونیورسيټي کې زمونږ تقریبا 60-90,000 پورې دا کال داخله ده کنه بالکل
نو ټول غریب خلک چې کوم ایون ټیلنټډ دي هغه کالج ته ځي او کالج کې تاسو خبره ټیک ده البته هغه پروفیسورانو خپل تعلیم امپروو کړي نه دي بار مرکون ته نه دي هغه خپل جدید ریسرچ سره ځان انټچ نه دي پاتې کړي آی خپل ته نوکری کوي بس سهار ځي 8 بجې 2 بجې چھٹی کوي تاسو چې لګوري زموږ اسلامي کالج زما پکې ټول دوستان دي زه وتم چې تاسو ټول ورځ په اکیډمي باندې زور ورکړی دي یعنی په تعلیمي ادارې کې تاسو ګورئ چې پی ایچ ډي دا ایم ایس سی پی ایس سی خو موږ په پاکستان کې په ټول ناګران تعلیم اف ای سی دا 12 چې ودوي جی بالکل ولې چې ټول تعلیم مونږ چې نه کالج دی کا اسلامي کالج دی کا ایډورډ دی الکان چې نه کوي مونږ ټول په اکیډمي اړوري استاد چې کوم سبق سکول کې هغه نه خي بلکې ماخام یا سحر په اکیډمي کې خصبق او ما استاد اکیډمي ته راشه بالکل جی ساينس نامونږ یو بزنس جوړ کوم نو چې کله دا زموږ بزنس جوړ کوو نو بزنس کې خو چې څوک ښه بزنس کوي څوک چل ورسي نو هغه به کامیابي چې چا چل نه ورځي هغه به فیل وي چالم صاحب دا چې کوم دی وخت کې دغه نظام تاسو ذکر هم چې زمونږه بی اس نظام خده خو مونږه ایکسپلویټ کوو په خپل په ذات خود زمونږه طریقې کار هغه نظام ته روان دي خواله وسنګ راځي آیا یو خدا چې کوم مونږه ګورو اچ سی کې دنه وي یو سیل جوړ شوی دی هغه دا ګوري چې آیا د یونیورسيټي ضرورت شته او کنه علي اپروول کیږي هو بل خو د مونږه وګورو نو بنو کې یونیورسيټي کولوشي لکه مروت کې کولوشي په بونیر کې کولوشي په سواد کې وي په دیر کې وي په چترال کې وي که زه ویو کني بلډینګ ویو کني کالته ضرورت شته او کنه بس یونیورسيټي نه کولاوا یو خواته د یونیورسيټي بلا شي کولاول د څومره غټ نقصان وک او بل خواته چې دا فارمیسي شو د خپل کونسل دی کمپیوټر ساينس خپل کونسل دی هغه یو کنټرول ساتل دی خو کومه انګلیش ته وګورو کومه اردو ته وګورو اسلامیات ته وګورو الته همغه ماشومان دسه الته داخله ورکو چې بعض یونیورسيټانو کې دنه 200 او 250 ماشومان په یو بیچ کې سبق وي نو مونږه دا دومره غټ خیل سره بار رو باسو تاسو دا عام سوال دی خو په تیر سوال کې وغټ شي تاسو نه میشو تاسو په ما سوال دا کړو چې د استاد سره دور زیات اختیار ډیر زیات دی او جی بالکل بالکل سکینډل خبردانن یو اهم پوسټ ما په فیسبوک کتره سو پر اختیار دی ما هو یو اس کې هم درې کله سره سبق ویل دي جی جی اختیار په سیمستر سیستم کې په امریکا کې برتانیا کې استرالیا کې کم چې خاص کورین دي جاپان کې د استاد سره دی صحیح دې د وجې د اختیار د وجې سکینډل نه جوړیږي هغه اختیار زمون غلط فهمي دا زما سره ایم اس پرچی دي نو هغه هر سوال خپل نمبر دی آیا کې زه کامی جدي د پروفیسور نشو ته خو چې بار خلکو ته دا ډیر زیات ریډیکولس ښکاري نو یو خدا خبره چې د استاد سره د اختیار د وجې سیستم نه خراب شوی صحیح تاسو دا بنیادی سوال کړئ سیمستر سیستم کې استاد ته خپت دی تاسو بوډو وګوري کمپیریزن وکړئ جی جی چې زمون ټول پښتونخوا کې بورډ ته وګورئ د کنټرولر او چیرمن پوزیشن ته وګورئ چې زمونږ د لسم د جماعت داخلي د پر یو کرایټیریا شته په سکول کې کالج کې بالکل په یونیورسيټي کې شته خو د بورډ چیرمن او کنټرولر د پر هیڅ قسمه کرایټیریا نشته بالکل نشته صحیح ده سیکټری ایجوکیشن په هغه سره خپل اختیار دی او جی بالکل نو دا بل چې تاسو ګورئ یونیورسيټي ته اوس زمونږ چې سل پروفیسوران چې کوم دی ایلیجیبل او هغه شارټ لیسټینګ ته تاسو ګورئ نو بعضی پروفیسوران چې د هغه سبجیکټ سره هیڅ تعلق نه دور تعلق نه لگا اپلایډ ساينس موږ ته وي بایولوژیکل ساينس جی جی نو په دې کې یو پروفیسور ډاکټر مجاهد دی په هریپور کې اداره کړي شپږ ملګري دي چې سیټینګ وایس چاندر دی هغه ته په سر کې 90 نمبر ورکړي هري په کاغذ باندې انټرویو لیست مخه تراغله دی او جی لیست مخه تراغله دی بالکل په دې کې زما هم 75 باندې نمبر دی نو موږ ته 30 نمبر یې نو موږ هغه انټرویو کړیو نه زموږ ډاکومېنټ هغه کتري اعلان کې ډاکومېنټ چې تاسو ګورئ چې کوم سړي د امریکا نه پوسټ ډاکټریټ کوي په دنیا کې ټول نه تعلیم د امریکا لري کنه صحیح نو دا ټایپ چې حکومتي چې کوم اختیاراتي کمیټیان دي یا د گورنر هاوس کمیټي د دې د وجې نه تعلیم قابل خلک ډیسکریج شوي دي او ډاکټر صاحب تاسو کوم خبره کوي کوم د ټیچرانو خبرو کو اغوی عمومي توګه باندې صرف خپل هغه کورس ورک ته کار ویلی وي چې زما دا سبجیکټ پڑھاول دي ته هم دغه سبجیکټ وایا هغه بار پریکټیکلی یا هغه فیلډ کې دنه یا هغه کې دنه اپډیټس شوي دي نه خو زیاتره یونیورسيټیان خپل کریکولم اپډیټ کوي فری هند آئی سره شتا دا وی بورډ اف سټڈی کیږي کال کې 2 پیری کیږي بورډ اف فیکلټی کیږي ټمه کونسل کیږي خو زیاتره ډپارټمنټ هغه کې دنه خپل جنډر راوډی نه او به زمون کار روان دي نو دا ټیچرز دا هډ اف ډپارټمنټ دی کې د څومره ذمہوار دي بالکل چې کې د استاد برابر ذمہ داری ده خو زما سره په خپل یونیورسيټي زری یونیورسيټي پېښور کې د 90 قریب پلس ماینس موږ سره په ویزیټینګ لیکچر دی کنه جی جی نو تاسو د نن سبا دور کې وګورئ وزیر اعظم وی چې کم نه کم تنخواه چې هغه موږ وته وایو چې کنه دا 25,000 دی کنه
نمونږ په 30,000 په ویزټینګ باندې لیکچران اخیستي دغه نه تاسو څه ایکسپیکټ کوئ یا حکومت څه ایکسپیکټ کوي؟ نو 30,000 چغاري نو 32,000 خو کټکولي تنخواه ده منیمم ویج. ایگزیکټلی جی. نو دا موږ به څه ایکسپیکټ کوو د خلکو نه؟ او یا دا موږ د په کم نظر تعلیم ته ګورو جی. نو هر یو چیز یعنی هغه ډیو ریګارډ خو ساتل غواړي. په کار د دې چې یونیورسټۍ د وایس چانسلرانو نه هم یعنی د اکاونټیبلټي اوس وایس چانسلر په ګومل کې وایس چانسلر صاحب په سواد کې په درس په اسلام آباد کې عمر او جی یو وایس چانسلر زه بدلی را بدلی د دې کرایټیریا مسله دا ګوري چې تاسو ډېر سیمپل حساب تاسو اوس اناونسمنت وکړئ چې په هاي کورټ لپاره موږ جج اخلو او هر چیف جسټس ته هم اجازه اپلای کیږي یا سابقا چیف جسټس نو سیشن جج خو نه جوړي خو چیف جسټس به جوړي بیا هم چې داسې ده کنه. بالکل بالکل. نو یو وایي شاندر درې زره وایي شاندر کړي دا هغه زما سره مقابله کړه او زه نو ظاهره خبره ده هغه اډوانټیج ډېر واضح او ظاهري خبره چې کله زمونږه بیسیکلی تاسو چې کوم هغه فنډز ډېره غټه مسله. ډېر شکریہ ډاکټر صاحب، موږ سره لږ وخت کمی دی. ډاکټر شاه عالم صاحب تفصیلا خبره وکړه او هر یو پوینټ زیاتره انتظامی مسلو باندې ګوته کې خو چې دا زموږ انتهایی مسلې دي. حکومت لخوا کومه دا ډاون فال ګورو نو حکومت سو انټرست نشته چې موږ دا مسله حل کو. تعلیم د پاره چې کوم دی وخت کې موږ ته مسلې دي هغه کې اس قسمه حکومتي دلچسپي نشته چې هغه دا حل کی. اوس هم زموږ یونیورسيټي ټیچرانو دا غوي راونسونه موږ ګورو، تنخواګانې موږ ګورو. په پوره دنیا کې د استاد څومره عزت ته او بیا په خیبر پختونخوا پاکستان کې استاد ته څومره عزت ملایويږي، څومره هغه ته وقار ملایويږي، څومره تنخواګانې ملایويږي. کاغه اکیډمي کوي نو ځکه چې دغه تنخواه دغه د کور د پاره برابر نه ده. دومره تنخواه ورکا چې هغه اکیډمي ته نه دي. زمونږ یو 17 گریډ کې لیکچرر وي دغه تنخواه وګوره او بیا 17 گریډ کې چې کله هغه یو بی اس پاس کی او سی اس اس او کی بیوروکریټ شي دغه الاونسونه وګوره صرف یو سیکریټریټ کې ناس دغه 17 گریډ کس هغه 1 نوالا تر 1.5 لاکھ پورې صرف الاونسونه اخلي. تنخواګانې خو پرېږ دی او دی خوا د یونیورسټي لیکچرر چې تقریبا 10 او 20 کال دغه ایکسپیرینس دغه تنخواه 1.5 لاکھ ته نه رسي. نو دا مونږ بیا ګورو چې مونږ اخر جوړو څه هغه بیوروکریټ څه کوي او دا بیوروکریټ جوړولو والا استاد له مونږه څه تنخواه ورکول لګیا یو. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ. د الله پامان.